بیا یو ټولګی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ولیدو، یو جماعت یې ولیدو چې د هغو سرونه چقولی کېږي، دا ګټې دي او هغو ته سړي ولاړ دي او دا سرونه وله چې دی نو چقی، او چې څنګه سر وله وچقی نو بیرته هغه سر چې دی نو روغېږي. نو نبی علیه السلام د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړ، وایي دا کوم خلق دی؟ نو جبریل علیه السلام ورته وایي دا هغه خلق دی چې مونځ په دوی باندې بوج دی، چې دا مونځ ولې دی؟ دا اوس سهار ټیم دی، دا ماسخوتن دی، دلته کې دغه خبرونه اورېدل دي، دې ځای کې چې دی نو ټي وي چې دی نو کتل دي، دلته اوس ملا بانګ وایي حی علی الصلاح حی علی الفلاح، سهار مالته چې دی نو د خوب وخت دی او دې وخت کې حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نو دا مونځ پې بوجي. نو دا هغه خلق دی چې د دوی دا سرونه هغه چې دی نو ټکولی کېږي او هغه بیا هغه روغېږي. نو ګورئ دا مونځ دا ډېر لوی چې دی نو هم شی دی، او خاص کر دا دوه منځونه د ماسخوتن او د سهار نبی علیه السلام فرمایي چې دا دوه منځونه دا په منافقانو باندې ګران دي. نو دا اگر چې منافق په عقیدې په اعتبار سره نه لیکن د عمل په اعتبار سره دا دوه منځونه نبی علیه السلام په منافقانو باندې ګران دي.